تفسیر انوار البیان مولانا عاشق الہی بلند شهری هغه فرمای چې یو صحابیو دا غو نوم ابو خیثمه او دې صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د جهاد د ووت او لاړ بلاره باندې د سخت او ګرمۍ ته کدا او تکلیف ته کدا او دا سوچي کوو چې دا سخت او تکلیف خو لا یو طرف ته کوو چې میدان جهاد ته زول ته به جنگیدل همي او حالات داسې وو تاسو واقعا بار بار اورئ د غزوه تبوک دا خبري اورئ بار بار کنه چې دومره تند وا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مونږ دې ته نږدې وو چې مونږ وی زمونږ سټونه غورځي کې زمونږ نه تند دي لاس دومره تند وا نو دې ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ سوچ وکړو چې را ګرمي دا او سخت تکلیف ته زمونه کور ته واپس دنیا خلک دي نور بو جنگي کې زما دی واپس کور ته راغی لار نه واپس کله چې د خپل ځکه ته ورسېدو مدینه منوره ته دغه باغو هغه باغ کې د دوه بیبيانې وي نو یوې بیبي یو طرف ته سفر تیار کړو چومپړې وندګي او بلې بیبي بل طرف ته تیار کړو او چړکاوي کړو سورې جوړ کړو او په باغ کې چې بیا سوري او چړکاو دي کړی او میوه همي یقینا چې ډېر زیات او بیا بیبي همي ډېر عجیب د سکون او د راحت وندګي وخت د چله د چومړو تر نږدې شو د خپل سفر وتا کم سفر چې کړو د تر نږدې شو چې وې کتا د آرام او راحت اندازه وکړه چې ګوره دومره زګي سنبال شوی دی د بوز زما دغه د آرام کوم او د بیانې وي एकदम ودا خیال راغی چې د الله نبی د الله نیازبین نبی د الله حبیب هغه حبیب چې الله رب العزت د هغه د مخ قسم خوري د زلف قسم خوري او الله رب العزت په دې فکر کې دی چې دا محمد صلی الله تعالی علیه وسلم زمانه حبیب زمانه بسنګ رضا کی الله رب العزت فرمای ولسوف يعطيك ربك فترضى اے نبی دومره می خوخه ته زما حبیبه چې تر هغه وخت پوری به تعالی درکوم ته چې سغواړي تر دې پوری چې تر راضي شي موږ ټول سغواړو چې الله رضا شي او الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ولسوف يعطيك ربك فترضى دومره بدرکم اے نبی چې ته خوشاله شي الله تعالی خوشاله او دا صحابي وای زبا بده آرام او راحت کیما او دا الله حبیب دا الله نبی هغه په تکلیف او په سخت کې هغه په میدان جهاد کې دا کوم ضمیر چې د انسان د ماده ست پرونه عرض کړو چې تقوا داسې اوسز دی بیا د انسان په لړ کې خپل یو مفتی کینی بیا هغه د خاو د بد خبري د نشاندهی کوي دا خبره غلطه ده دا خبره ټیک ده د بیا پته لګي نو دا صحابي فورا د ازینه واپس خپل بیبيان لم ورنه راغی دا غوسره خبره اترم ورکړه او بس اسې روان کو منډې کړې واپس راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تبوک په میدان کې دی چې د اس دړه خيږي را روان دي سو نو صحابو دې د الله رسول سوک سوار را روان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا ابو خیثمه دی او کله چې ابو خیثمه را ورسېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ابو خیثمه څنګه چې لګړې ته واپس تلې بیا رااله اې د الله رسول ټول واقعو ته بیان کړه ما دا خبره برداشت نکړه چې د الله حبیب دی په میدان جنگ کې په سخت او په تکلیف کې دی او زه دې دلته په آرام او په راحت باندې ناسم دا خبره برداشت نکړه اې د الله رسول رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اے ابو خیثمه ډېر خولي د نفي کار دی وکړه ډېر د فائدې خبره دی وکړه غوري په خبره کې د نقصان او کپاتې شوی وي په دې خبره کې ډېر لوی فائدہ ده زموږ د مسلمانانو لپاره هم دا حکم دی